اور هغې دا په روډ باندې چې څومره جرمونه دي د هغې بنیاد نشه ده. نشه حرامه ده. دې خلاف پاسبان مخکې هر جرم خلاف و. اوس هم انشاءالله دا موږ عهد کړی چې دا جهاد به چې تر څو دا لعنت ختم شوی نه موږ به کوو. د پاسبان اصلاحي فلاحي تنظیم حوالې سره والدین له څه پیغام ورکوئ؟ زه د ټولو نه لومبی د خپلو والدینو ته چې په دې کې میجر رول چې کوم دی زموږ د دې والدینو دی. د غلطۍ بنیاد چې کوم دی یا د مور غېږه دا مدرسه ده یا سکول دی. مور په بچي باندې پرده اچوي چې هغه ته معلومات د ټولو نه لومبی کېږي چې زما دا بچی چې کوم دی دا په دې دغه کې ملوث شوی دی یا داسې کار کې پې پرده واچوي. پلار غریب خو چې کوم دی دغه له زه پلارانو ته میندو ته دا یو خواست تاسو په توسط سره ورکومه چې کم از کم که ستا بچی کالج ته ځي هفته کې یو ځل ځه د هغې معلومات کوه د هغې حاضرینې ګوره د هغې چې چا سره تعلق دی ناسته ولاړه ده هغه ګوره. او زه مور ته هم دا ویم چې په غلط کار باندې په بچي باندې پرده مه اچوه. ولې چې همدا ماشوم ستا هغه چې کوم ستا خواهشات دوي ستا چې کوم را روان وخت د دې ماشوم نه کوم توقعات دي چې که دی د دې نشې شکار شو نو د ټولو نه لوی چې کوم دغه دی هغه مور او پلار دپاره ژوندي وي مور او پلار په مثال د مړو وي نو د دې دپاره دیو له کم از کم دیو پسې وروسته راکي پکار دی. دې ټایم کې مونږ سره موجود دی د پاسبان اصلاحي فلاحي تنظیم جنرال سیکریټري سجاد وحید صاحب. دوی سره به مونږ دا خبرې اترې کوو. دوی نه دا تپوس کوو چې پاسبان دپاره د ستاسو څه خدمات دي او اوس د ستاسو کوم پوزیشن روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکو او بقایا چې کوم د پاسبان خدمات پورې کومه خبره ده نو پاسبان خو یو د ظلم خلاف دی. هغې کې موږ لګیو داسې ډېر کارونه دي چې زموږ به چیرمین صاحب پیراڼه هم واچوله. خو بهرحال چې د کم نن سبا موجوده چې کوم حالات دي د نشي حالات چې کوم دی د هلکان ډېر نشو طرف ته روان دي. موجودو حالات کې موږ دې دپاره کمیټي هم برابر کړې ده او په دې باندې مزید کار هم تیزو چې دا نشې نه کېږي. هلکان چې کوم دی کود کیل طرف ته روان شي او که چېرې دا دې طرف ته نه ځي نو دې دپاره بیا نشو ته ځو نشو نه بیا جرایم جوړېږي. نو په دې باندې زموږ کار روان دی موجوده حالاتو کې. موجوده حالاتو مطابق باندې چې دا کم د آیسو ډېر غټ ناسور پرې معاشره کې راخور شوی دی او تاسو برپور خپلې ریلیان جاري کړي دي هغې حوالې سره والدین له څه پیغام ورکوئ؟ والدین له دا پیغام ورکوو چې اکثر له دا خپل دا والدین چې کوم وي نو دي په دې ماشوم روانېدو کې چې کوم دی نو ډېر غټ کردار دی او په ښه کېدو کې هم ډېر غټ کردار دی. نو زه والدینو ته دا خصوصا دا ویل غواړم چې برای مهرباني خپل بچو ته نظر چې کوم دی تیز کړئ. بچو ته دا ګوري چې دا چا سره ناسته پاسته کوي. اسکول ته ځي د اسکول تپوس یې کوئ. هیډ ماسټر نه تپوس کوئ. استاد نه تپوس کوئ چې زما دا زوی راځي څنګه راځي څنګه نه راځي. بل چې دې کوم نن سبا دا موبایلونه چې کوم دی نو والدینو چې کوم دی د بچو له ورکړي دا هم یو ښه کار نه دی چې عمر یې کم یې موبایل یې ورکړی دی. دې طرف نه هم دی یو غلط میسج دی. نو دې والدینو باندې دا ورته ویل غواړم چې برای مهرباني د خپلو بچو نظر تیز کړئ. ارد ګرد ګورئ داسې خلکه ګرځي چې ستا بچی خو زمانه ما چې صحیح دی خو داسې د بلو علاقو نه ټریننګ شوي خلک راځي چې هغه ولته په علاقه کې مالک استازي ورکړي نو هغه په هغه جرایم باندې بیا راوړي. په دې باندې نظرثاني کوئ. دې وخت موږ سره د پاسبان اصلاحي فلاحي تنظیم یو بل مشر موجود دی. د دوی نه به موږ تپوس کوو او دا تپوس ته نه هم کوو چې د خپل تعارف سره سره د پاسبان اصلاحي فلاحي تنظیم دپاره چې څه خدمات دي هغه په مختصر الفاظو کې وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میډم ستا ډېره شکریه او ستاسو د چینل هم ډېره شکریه. زما نوم نبی جان دی. زه د پاسبان مرکزي چیف ارګنایزر یم او د پاسبان ماشاءالله ډېر ښه خدمات دي. په معاشره کې د ظلم جبر د انصافۍ خلاف یو تحریک دی. انشاءالله مونږ چې چېرته ظلم کېږي جبر کېږي هغه که هر اداره کې وي انشاءالله پاسبان به هغې مخنیوی کوي او د مظلوم سره به مرسته کوي. صاحب هم راغلی وزیر شاه جي صاحب زمونږ د پاسبان پاکستان چې کوم تنظیم دی زمونږ نیټورک الحمدلله په ټول پاکستان کې چې کوم دی شته تر کراچۍ پورې او زمونږ چیرمین صاحب ماشاءالله په اسلام آباد کې چې کوم دی دا لیډ کوي او بل ورځ د ډرګز خلاف چې کومه ریلی چیرمین صاحب کړې ده د پاسبان پاکستان فلاحي تنظیم د طرفه هغه ته خراج تحسین پیش کوو
چې دا کم حالات روان دي ملکی او دلته په پېښور کې چې کم مهم شروع کړی دی کمشنر صاحب د ډرګس خلاف، نو الحمدلله زموږ د پاسبان پاکستان ټیم د هغې په حمایت کې چې کومه ریلی مخکې ورځو کې کړې وه او انشاءالله په راتلونکي وخت کې هم زموږ د ریلیانې شته دی. د خیره سره موږ به د کمشنر صاحب چې کوم مهم دی د هغې په حمایت کې انشاءالله په پېښور کې مزید ریلی هم کوو او د مرګرو شکریا ادا کوو چې دلته راغلي دي او بالخصوص د چیرمین صاحب شکریا ادا کوو. جی کتونکو تاسو قتل چې د پاسبان اصلاحي فلاحي تنظیم د هغې خدمات د چانه پټ نه دي، دې کې دوی د داسې ډېرو غریبو جوړو ودونه هم کړي دي، داسې نور ډېر فلاحي کارونه هم کړي دي، خو اوس موجوده صورتحال ته چې وکتې شي نو آیس چې یو ناسور راخور شوی دی او ډېر زموږ نوجوان طبقه خراب کړه، د هغې خلاف د دوی خپل میشن روان دی. کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پېښور.